بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور صدق الله مولانا العظيم. دا سورہ سبا شروع کو نو دا قرآن مجید کی 15 سورتونه دي چې دې شروع په الحمدلله سره شوی ده. نو یو پکې سورہ سبا هم دی. د سورہ سبا شروع دا په الحمدلله سره شوی ده. د سورہ فاتحه شروع هم په الحمدلله سره شوی ده. او د سورہ فاتحه شروع هم په الحمدلله سره شوی. نور کوم سورتونه دي؟ د انعام شروع په الحمدلله سره شوی او بل ټول 15 دي. علیکم السلام. ټول 15 آیا سورتونه دي چې د افتتاح دا په الحمدلله سره شوی ده. نو یو پای کې سورہ سبا هم دی. سورہ سبا اصل کې د یمن چې کوم دارالخلافه ده او ډېر لوی ښار دی، نو هغې ته سبا وایي. د سبا دا خلک چې وو نو دا په ډېر لوی عیش او آرام کې وو، په ډېر لویه سوکالۍ کې وو. او د دوی یو ډیم د تېر تاریخ نه تړلی و چې د هغې نه یو 2 نهرونه راوتي وو. او د هغې نه د یو نهر نه د دنیا ځمکې آبادې شوي او باغونه وو، د دې بل نه لوی باغونه وو. یو د کندې په یو طرف باندې او د خوړګیو یو په بل طرف باندې. نو دوی کفر او د بېدینۍ لار اختیار کړله او د الله نه د بغاوت لار اختیار کړه. نو الله رب العزت هغه ډیم باندې یو سیلاب راوسته او هغه ډیم یې ویوړه. بس هغه او هغه کندې دونه جوړه کړه چې بیا د هغې د رابندېدلو علاج چا سره نه و. نو بلاندې ویښله لاړې او دا باغ او دا ځمکې موچې شوې او دا باغ او دا ځمکې موچې شوې. او دوی داسې مسیوي وو چې د دوی او د شام په منځ کې بې شماره کلي وو. داسې کلي به و چې سړی به د یو کلي نه ووته نو بل کلی به ښکاره کېده، چې بل کلي نه به ووته بل به ښکاره کېده. نو غریبانان خلک به هم پکې روان وو، دا مالدار به هم پکې روان وو. نو دې سرمایهدار او مالدارو دا خبره وکړه چې الله زمونږ را سفرونه لرې کړي. دی کې خو د مالدار او د غریب سفر کړه ټول پکې یو شان په امن و امان روان. نو دا هغه مصیبت سره م الله وړاندې کړه او د دې مصیبت سره چونکې دا هغه مشهوره واقعه ده چې دا په دې صورت کې ذکر شوې ده. د دې وجې نه دې صورت ته سوره سبا نوم کېښودی شو. نو قرآن په نومونو کې د صورتونو په نومونو کې دته سوره سبا وایي. مکی دی، د هجرت د نبی علیه السلام نه دا مخکې نازل شوی دی او مضمون په لحاظ سره هم د مکی صورتونو په شانتې دی، ځکه چې په دې صورت کې ټوله توجه په کومه موضوع باندې ورکړی شوې ده، نو هغه عقیده اسلامیه ده. د مسلمانانو د اسلام چې کومه عقیده ده نو په هغې باندې زور ورکړی شوی دی. او لوی لوی مسائل په دې کې چې ذکر کېږي نو هغه 3 مسلې دي. یو د الله تعالی یووالی، توحید د الله، او دویم اثبات د نبوت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم، او دریم چې دی هغه اثبات د آخرت دی
یعنی دوباره ژوند او بیا هلته حساب کتاب او هلته بدلی او سزاګانې دا درې مسلې په دې صورت کې دا نمایان مسلې دي غټې غټې مسلې د دې صورت 450 آیاتونو باندې دا مشتمل دی بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله باندې چې بے اندازې مهربان او زیات مهربان دی الحمد تمام صفات کمالیہ او تمام صفات مادحہ للہ ثابت تی اللہ لرا مستحق اللہ دے مالک اللہ دے لہو ما فی السماوات وما فی الارض خاص دی اللہ دا پارا ما هغه ټول شی ندی چې په اسمانونو کې دي وما هغه ټول شی نه چې په ځمکو کې دي دا ټول د الله دي وله الحمد فی الاخره او دی الله د پاره صفات کمالیه دي په آخرت کې هم وهو الحکیم الخبیر او دا الله حکمت والا خبردار دی یعلم ما یلجو فی الارض ویږي الله پاګې باندې چې دننه کېږي په ځمکه کې وما یخرج منها او پویږي الله پاګه سیزونو چې روزي د ځمکې نه وما ينزل من السماء او پویږي الله پاګه ټولو چې نازلېږي د اسمان نه وما يعرج فيها اغا چې خيږي په دې اسمان کې وهو الرحیم الغفور دا الله بیا اندازې مهربان بخشش کوونکی دی دا دې ترجمه وا حمد اصل کی الثناء بالجمیل على جهة التعظیم والتبجیل دا ثناء او د حمد معنا ده نو دی حمد کی یا اداری پلام د عهد د پاره دی نو معنا دا ده چې الحمد معنا ثابت ته الله لرا حقدار دی الله د هغه حمد چې په ځان باندې په خپل ویلې دي کم حمد او صفاتونه چې الله تعالی په خپل باندې کړی دي دوم د الله د پاره ثابت دي او کله الف لام په کې استغراق لپاره شي نو بیا معنا دا ده چې تمام حمدونه دا ثابت دي الله رب العزت لره سون حمدونه چې دی دا ټول د دې مستحق الله دی د دې مالک الله دی او په دې لله کې دا لام د پاره د تملیک او د استحقاق دی نو معنا دا ده چې دغه حمدونو او ثناګانو مالک الله دی او دغه حمدونو او ثناګانو مستحق الله دی نو دا ټول حمدونه د چاري دا د الله دی دا ټول صفات کمالیه د چاري دا ټول د الله دی الله اسم لذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال معنا ده الذي هغه ذات له ما في السماوات وما في الارض چې خالص د پاره دی هغه ټول چې په اسمانونو کې دي که په اسمانونو کې څومره مخلوقات دي دا ټول د الله دي څنګه د الله دي پیدا کړي الله دي یعنی خالق الله دی مالک الله دی متصرف الله دی او غلبه او قهرم په د الله زور ورته هم په د الله ده او ما فی الارض او هغه تمام شیونه چې په ځمکه کې دي دام د الله دي خلقا و ملکا و عبیدا دا ټول پیدا کړي الله دي او دا ټول مالک الله دی او دا ټول غلامان د الله دي
د الله فرمانبردار دي دا څه چې په اسمانونو ځمکو کې دي او له الحمد فی الاخره او د الله دپاره خاص کر صفات کمالیه دي په قیامت کې په آخرت د الله رب العزت حمدونه به په آخرت کې ویلې کېږي او به داسې چې د بل چا حمد به نه ویلې کېږي خالص د الله حمدونه به ویلې کېږي نو معنا دا ده چې په دنیا کې د حمد او د صفاتو کمالیه او حقدار الله دی او په آخرت کې د دې حقدار الله دی بس د الله نه علاوه بل چا دپاره څه دغه نشته ها د دنیا کې چې موږ د بعضې خلکو صفتونه کوو چې پلانې ډېر ښه سړی دی ډېر لوی سخي دی هغه پلانې ډېر لوی عالم دی هغه پلانې ډېر لوی متقي او پرهیزګار دی دا موږ دا صفتونه کوو که نه نو دا صفتونه هم په حقیقت کې الله ته راجي دي دا سړی چې ښه سړی دی د ښهوالی وله چا ورکړی او دا سړی چې یو ډېر لوی بزرګ دی نو بزرګي وله چا ورکړې ده او دا یو سړی چې ډېر لوی عالم دی نو دا علم وله چا ورکړی دی نو دا په حقیقت کې تمام صفات د الله دي په دنیا کې هم او په آخرت کې هم اگر چې دنیا کې ظاهري لحاظ سره خلق د خلقو صفتونه هم کوي خو هغه صفتونه هم ټول الله ته واپس کیږي الله تعالی طرف ته د هغې رجوع ده نو د الله تعالی دپاره حمد دی په آخرت کې اوس دنیا کې مسلمانان د الله حمد وایي او د الله صفتونه کوي نو دا خو ژوندي دي وایي او په آخرت کې به هم د الله دپاره حمدي جنتیان به په جنت کې او حمد به وایي خو دنیا دارو تکلیف دی نو دلته حمد د تکلیف سره دی او آخرت دارو راحت دی او دارو الامتحان دی دارو الحساب دی التبا حمدونه جنتیان په جنت کې د تلذذ دپاره وایي د خوند دپاره به یې وایي او هغوی ته به د الله حمد ویل داسې لکه مونږ چې څنګه سالو مونږ څنګه سالو نو پر خپله ساه باندې سړی روغ وي بیمار نه وي نو پر خپله ساه کې څو سړی نه پوهېږي دقسې به دا حمدونه په جنت کې وایي او جنتیان به دا وایي چې الحمدلله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء حمد و ثنا د الله غذات لره چې موږ له د دې ځمکې وراثت راکړ ټیکانې په دې کې راکړې ده او جنتیان به دا وایي الحمدلله الذي اذهب عنا الحزن حمد و ثنا د هغه ذات لره چې موږ نه کل هم غمونه لرې کړل تمام غمونه د غمونو نه موږ خلاص کو دا غم نشته چې بیمار بشم دا غم نشته چې غریب بشم دا غم نشته چې د دې کوټې نه به مې څوک وشړي دا غم نشته چې به مړ بشمه دا غم نشته چې دانی به پیدا شو که پیدا به نشي اوړه به پیدا شو که پیدا به نشي دا غم هم نشته دا غم هم نشته ډاکټر ته ضرورت دی یعنی معنا دا ده چې د کلهمو غمونو نه به جنتیان الله تعالی پاریخ کړي هیڅ غم به نه بس نو وله الحمد فی الاخره خدا به هلته هغوی تکلیفا نه وایي قیامت دارو تکلیف نه دی دنیا دارو تکلیف دی دا دلته د ګټې ځای دی او هلته بیا د هغې د کمایي د حاصلېدلو ځای دی هلته بیا تکلیفونه نه وي نو جنتیانو ته به د الله په یاد کې هیڅ تکلیف نه وي د مزې دپاره به دا وایي او هو الحکیم الخبیر دا الله رب العزت حکمت والا دی حکمت والا
معنا دا ده حکیم هغه چاته وایي چې د هغه هر کار کې حکمتي او د هغه هېڅ کار بې فایدې نه وي، هېڅ کار یې بې فایدې نه وي، هر کار یې په حکمت باندې بنا وي، دې ته حکیم وایي. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمه، دا مشهوره خبره ده چې د حکیم کار دا د حکمت نه خالي نه وي. نو دا دومره لویه کارخانه عالم چې الله سازه کړې ده، دا دومره مخلوقات پیدا کړي دي، د انور او سپومۍ تابع کړي دي، د اسمان او ځمکې پیدا کړي دي، او دا ټول مخلوقات پیدا کړي دي. دا عبث پیدا کړي دي، دا خو ګمان د کفارو دی، دا خو د کفارو خیال دی. قرآن وایي چې دا الله عبث پیدا کړي دي. نبی علیہ السلام به شپې را پاڅېده، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ای زما ربا، اسمان ته به یې وکتل، ځمکې ته به یې وکتل، زما ربا دا خو تا عبث نه دي پیدا کړي، دا خو تا هسې نه دي پیدا کړي. ضرور به دې لپاره په دې باندې وایي یو زبردست نتیجه مرتبه کېږي، او د دې په یو زبردسته نتیجه باندې انتها راځي، یوه قیامت، دار آخرت. او کېدی نه شي، یا دونه دا به الله صرف دې لپاره پیدا کړي چې خلک به پکې دا لوبې کوي، دا کومې چې په دې دنیا کې شروع کړي دي، به دا لوبې به کوي، او دا ګنیا چې الله یو تماشه سازه کړې ده. نه نه، دا په یو ډېر حکمت دغه شوي دي. او الخبیر خبردار دی د زړونو د خپلو بندګانو نه، چې زما د بنده پر زړه کې څه دي، دې نه هم خبر دی. علیم بذات الصدور دی. یعلم ما یلج فی الارض، پوهیږي الله په هغه تمامو شیانو چې دننه کېږي په ځمکه کې. ځمکه کې چې کوم تخمونه دننه کېږي، ځمکه کې چې کوم مړي خلک دننه ږدي، ځمکه کې چې کوم باران وشي او ننوځي په دې ځمکه کې او په مجاري الارض کې لاړ شي، دا ټول د الله په علم کې. په دې کې چې کوم معدنیات دي هغه د الله د علم نه بهر نه دي، دا ټول د الله په علم کې. وما یخرج منها، او هغه تمام شیونه هم پیژني الله چې د دې ځمکې نه راوځي، لکه دغه فصلونه، دغه واښه، دغه ونې، دا راوځي د دې ځمکې نه. نو په دې باندې هم الله پوهه دی چې څه شی د ځمکې نه پیداوار کېږي. او ما ینزل من السما، او په هغه تمامو شیانو باندې هم الله پوهه دی چې کم نازلیږي د اسمان نه، لکه اسمان نه بارانونه نازلیږي، د باران نه د اسمان نه فرشتې راکوزیږي، د اسمان نه برکتونه او رحمتونه نازلیږي. په دې ټولو باندې الله پوهه دی. او ما یخرج وما یعرج فیها، هغه چې په اسمان کې خیږي هغه هم ټول الله ته معلوم دي، لکه ارواح، دا د مسلمان نه چې روح وویستی شي، نو په ډېر اعزاز او اکرام باندې فرشتې والي، په یو ښایسته کپړی د جنت نه راوړي، په هغې کې تاو کړي، تاو کړي، او دا بره اسمان ته ورسوي. څوک دی پلانې دی د پلانې زوی دی، ښه بس هر څوک چې دی خودونه اعلی د غم را روان کړی چې خوشبوی ته مونږ له راځي، ور کولاو شو بس برځي. بد عمله بد چلنه او کافر او مشرک چې د هغې روح دی کې هلته ورسوي، وایي دا واپس کوي. یو ساټ کپی د جهنم نه راوړي مرداره، پای کې تاو کوي، لکه څه مرداره هم را روانه کړې ده. دا دلته د دې ګناهونو په بوی باندې موږ نه پوهېږو
چې دا غلا څومره بدبویه شی دی، زنا څونه بدبویه شی دی، دا قتل نفس پردي خلک وجل برناکه دا څومره بدبویه شی دی، دا غیبت څومره بدبویه دی، دا ټولو ګناهونو ډېر ناکاره بوی دی. موږ به په دنیا کې نه پوهېږو، او چې دا دې دنیا نه سړی رخصت شي به دا ګندګي به دنه چاپېره بیا پرته وي، چې چې په دنیا کې دا ګندګۍ کړي دي به دې بوی به هم ترېنه بیا ځي. نو ورته دا واپس کوي، لا تفتح لهم ابواب السماء، داسې خلکو ته د اسمان دروازې نه کولاویږي، نو لاندې سجین ته ورسوي، د جهنم نه لاندې یو دغه دی ته دی اکې ته ورسوي. وما يعرج فيها، هغه چې خیږي په دې اسمان کې د اعمالو صالحونه، نیک اعمال داته چې کوم منځونه کې روجي دي چې زکاتونه دا بر روان دي. وهو الرحیم الغفور، دا الله بے اندازې مهربان دی په خپلو بندګانو باندې، او غفور دی. دا الله تعالی که دینه څه قصور شي نو هغه معاف کوي، خو به شرط یې کې چې سړی خپل قصور نه توبه وباسي. د دې وجې نه موږ او تاسو له هر وخت توبه ایستل پکار دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دا فرمایل چې و انی لیغان علی قلبی، زما دنیا طرف ته کله داسې سړی لکه دنیا پیدا کړي بطور مثال، نو وایي د دې نه زه اویا کرته هر ورځ بخښنه غواړم د الله نه، اویا کرته. حالانکه دا خو څه ګناه نه ده که نه، خو د پیغمبر شان ډېر لوی دی چې هغه به دنیا طرف ته بلکل میلان به نه کوي. دې کې په دې آیاتونو کې یو څو مسلو ته اشاره رااله. یو دا چې د الله تعالی توحید او یووالی دا لازم دی، او د الله شکر د الله په نعمتونو باندې دا لازم دی، په زړه باندې هم، په ژبه باندې هم، په اندامونو باندې هم، چې دا زړه به دې د الله تعالی د مینې او د محبت نه ډکي، او دا ژبه به دې هر وخت د الله په ذکر باندې لوندی، او دا اندامونه به دې هغه کارونه کوي چې د کوم کارونو دپاره الله دله درکړي دي. او دویم دا بیان ان الحمد لا یصح، حمد د دې خبرې باندې چې حمد لا یصح الا مع مقتضیه من الجلال والکمال، دا حمد جایز نه دی چې ته چا وکړې مگر هله چې پای کې مقتضیات د حمد موجودي، اصلي چې هغه جلال او جمال دی، او صفات جلالیه او صفات کمالیه صرف د الله دي. او لا يحمد في الاخره الا الله سبحانه وتعالى. په دې آیاتونو کې دا امراله چې په آخرت کې به صرف د الله صفاتونه بیانېږي، د بل چا نه. او څلورم دا بیان علم الله تعالی بالظواهر والبواطن في كل خلقه، دا الله علم په ښکارو مسایلو باندې، په ښکارو څیزونو باندې او په پټو څیزونو باندې، په ټول مخلوق کې چې څومره پټ شی نه دي څومره ښکاره دي الله ته معلوم. او تقریر توحید الله تعالی فی ربوبیته و الوهیته، او دا چې الله رب العزت یو دی په ربوبیت کې هم چې بندگی به صرف دا کې، او الوهیت کې عبادت به صرف دا کې. دا په دې آیاتونو خلاصه او ترجمه وه. الله دې موږ او تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب باندې پوهې کړي، او دې سره سره دې الله موږ له په دې باندې د کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. الله قرآني نظام د شریعت نظام په تمام جهان خاص کر پاکستان کې راولي، دې له څوک کار کوي کامیابي کړي، څوک مخالفت کوي هدایت ورته وکړي، که بد قسمتۍ تباهي کړي. یا الله زموږ له ټولو نه راضي شي، یا الله زموږ له ټولو په حالت باندې رحم وکړي. یا الله دا ملک د اسلام په رنګ کې رنګ کړي، د قرآن په رنګ کې رنګ کړي. یا الله دلته شریعت اسلامي راولي، اسلامي نظام قائم کړي، او دا د بېدینۍ نظام، دا د پیسکو پجور نظام، دا د ټکسونو نظام، دا د سودونو نظام، او د فحاشۍ عریانۍ نظام، الله دې نه موږ خلاص، الله دې نه موږ خلاص.
دنیا کې مظلوم مسلمانان او خاص کر د غزا او د فلسطین مسلمانان الله د یهودو نه او د امریکې د جارحیت نه او د ظلم نه خلاص کړي او دا تمام اسلامي سربراهان الله دې په ذهنونو کې اسلامي غیرت او ایمانی غیرت واچي چې د خپل مسلمانانو خويندو او میاندو او د خپل مسلمانانو بچو ته پوسو کی د دې کفارو نه او بدلې ته نه وادي یا الله کدی کې دا صلاحیت نه دا زمونږ د گردنونو نه لري کې او نیکان صالحان په مونږ باندې مقرر کې چې په دې پتا ستا په دین بخپه کیږي په مسلمانانو بخپه کیږي او د مسلمانانو حفاظت په دې دنیا کې کوي داسې خلکو له اسلامي ملکونو اقتدار الله ورکړي الله زموږ ټول ناراضي شي خاتمه زموږ ټول کوي